بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو خبرې ترې کوو په ننني احتجاج باندې کوم چې د محمد یونین آف جرنالست سوري لاندې احتجاج د صوبایي اسمبلې مخې ته وشو. کتونکو په 400 کې MS چې دې وخت کې د دوو هسپتالونو دغه ملزم MS انچارج دی په یو MS باندې FIR وشي. په کار ده چې هغه معطل شي او د هغه په ضد باندې انکوایري وشي. 2 میاشتې پوره کېدو کې دي خو دې صوبایي حکومت او محکمه هیلت چې کوم دی نو په دې کې هېڅ قسمه پیشرفت ونه کړو او دغه MS له دومره ازادي ورکړې ده چې د هغه مرضي ده چې هغه څه کوي. په دغه موقع چې نن کوم احتجاج و د ټولو مخکې خو زه د محمد یونین آف جرنالست چې زما خپل کوم تنظیم دی بیا د شب قدر یونین آف جرنالست او شب قدر چې څومره صحافیان دي د تنګي یونین آف جرنالست الکترونیک میډیا اسوسییشن امن جرګه او د ناظمینو چې کوم تنظیم دی په دغه احتجاج کې نن کې ډېر برپور ګډون راسره وکړو. کتونکو تاسو به وایئ چې طالب خان شرپو دا کومه شخړه ده د MS سره نو دا زما ذاتي شخړه نه ده. رمضان المبارک کې یو ناظم چې کوم دی هغه موږ ته کال وکړو چې دغه شانتي یو ماشوم مړ شو د ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې ساره 2 بجو نه واله 3 بجو پورې ډاکټران نشته. څه وجه کېدی شي موږ په احتجاج کې لاړو د هغوی احتجاج هم ریکارډ کړو. د هغې نه پس چې کوم دی د MS موږ پسې خپل غونډهګرد ګنمینان رولېږل او موږ یې کمره کې بند کړو. یو بیا هغه ویډیو وایرل شوی وه او په هغه ویډیو کې چې هغه کوم سپورې ستغې ویلې وې د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دې معطل کړي شي او دې رزله بدر کړي شي. هغه بیا په موږ FIR وکړو، زموږ هم FIR شو، هغې کې عدالتي کیس روان دی. 7 تاریخه پکې وشو خو تر دې وخته پورې څه پیشرفت نه دی شوی. د ظلم د پاسه ظلم بیا دا چې تفتیش دلته کم دی نو هغې کې په فایل کې نور بل څه راوستي شوي دي او زموږ هغه اصلي کیس چې کوم دی په ځای پاتې و. د هغې په وجه باندې دغه تفتیش چې کوم دی دغه تاریخونه چې کوم دی هغه د ځنډ ښکار شو، کیس زیاتېده. دا یو بیل باب دی، خیران به شي چې قانون کې د سره څه کېږي نه هغه کېږي او دا ما سره لومړنۍ واقعه نه ده، دا دویمه واقعه ده چې فایل کې را سره داسې کېږي. خو بله زه خبره دا کوم ډېر خلک وایي چېرې لانجې مسلې کله چې کار کې د ولس آواز راپورته کې نو مسلې به درته پکې راځي. او داسې لومړنۍ مسله نه ده ماضي کې د صحت حوالې سره چې صرف د مسلو ذکر وکړو. د دې نه مخکې یو MS و داسې تنګي هسپتال کې داسې په مختلف بیچوګانو کې زموږ شخړې تېرې شوي دي او همدغه تسلسل سره دغه شانتې ختمې شوي دي. دې وخت کې چې کومه مسله راغلې وه خو تاسو ته ما ظاهره کړله. راتلونکي وخت کې به د دې نه سختې مسلې راځي. دا نه ده چې یاره دې مسلو سره به څوک زموږ مخه ونیسي یا موږ به د دې کار نه منې کړي یا به هغوی دا وایي چې یاره دې به اواز پورته نه کړي. زه به بیا هم اواز پورته کوم بیا به هم اواز پورته کوم. خو کتونکو دې وخت کې زه دا خبره کوم چې صحافت چې کوم دی دا څنګه خلک وایي چې زموږ سترګې دي، زموږ غوږونه دي، زموږ لاسپي دي. صحافي چې کوم دی زموږ دپاره اواز پورته کوي. صحافي چې کوم دی نو خپل اواز پورته کوي. صحافي چې بیا کوم کړاو دی کمې سختې پې تېرېږي د کومو ستونزو سره 1.5 میاشت شوه چې زموږ په کوم اذیت سره په دغه کیس کې راګیر یو او احتجاجونه هم کوه، عدالت ته هم ځه، تاڼې ته هم ځه، مختلف وزیرانو سره ملاویږه، د 400 MP سره ملاویږه او د 400 چې کوم دی منهګانو سره ملاویږه خو هېڅ قسمه پیشرفت نه کېږي. اوس د چا لپاره چې ما اواز پورته کړو نو راسره هغه کسان شته دي او نه هغوی خواله راغلي دي. خو دا ګوی ضرور کوي چې دا موږ راوستو، دا بل چا نو د هغې دپاره هغوی سټامونه ورکړي دي. خو په پیړ باندې چې کوم دی یا په میدان چې کوم دی همدغه صحافیان جنګېږي. دې کې زه د اپوزیشن ګوندونو چا څه دی ډېره زیاته مننه کوم. په 6 تاریخ چې کوم دی زموږ د غیر معینه مدت لپاره یوه درنه به کېږي او دا به شروع وي په 6 تاریخ د ګل پر ورځ باندې. پکار ده چې په دې کې خو راسره عوام شرکت وکړي ځکه چې دا اواز چې کوم دی دا د عوامو دپاره دی. په دې کې موږ د هرې سیاسي ډلې سماجي عوامي تنظیمونو ته خو هم بلنه ورکوو چې په دغه کې راسره شرکت وکړي. خو دا مې د سره صرف دا شریکوله چې نن په دغه صوبایي اسمبلی کې اختیار ولي، نګهت اورکزی، شکیل بشیر خان،
زمونږ سره چې کومه لوزنامه وکړله او کومې خبرې اترې وکړې او یا موږ اسمبلۍ ته لاړو نو بدقسمتۍ نه په دغه اسمبلۍ کې زمونږ وزیر قانون خو موجود و چې 400 سیمې سره تعلق ساته خو چې موږ یې ولیدو نو هغه اسمبلۍ هم پرېښودلو لاړه کارونه هم بیا پیښ شو یو سړی چېرته میلمه لاړ شي موږ چې په دې بل ځای کې داسې 400 وال سیکو یا داسې دې اسمبلۍ ته لاړ شو نو موږ به څنګه چې شکیل بشیر خان هم نه خو په ټلیفونونو باندې د هغه روابط شروع نو د هغه دا خو یو فرض جوړېدل چې موږ سره یې خو ستړمشي کړی وې راغلی و را سره ناست و موږ په دغه اسمبلۍ کې ګنټې پورې ناست و خو دا زحمت یې ونه کړ اوس دا 4 امپیګان چې دې کې 2 وزیران دي او 2 MNA دا د MS وړاندې بې بسه دي یو MS دی که نه ټوله 400 بله لښته ده ما ته دې وښي اکثریت ترې راته وښي په هسپتال کې دې را سره دې ووټینګ وکړي په کوم هسپتال کې چې دې ډیوټي کوي چې څومره خلک یې خوښوي 15 یا 6 کسه به یې خوښوي او هغه به انتخابي کرپ وي کوم چې د ده سره ګرځي د هغوی په دغه هسپتال کې ماضي ګواه دی هغه چې کوم دی سلطان خان چې وزیر قانون په دې هسپتال یې چاپه وهلې وه دغه 2 کسان یې د دې ځای نه ضلع بدر کړي او دا بد اخلاق انسان چې راغی نو د ځان ته ماحول جوړ کړو دغه کسان بیا راوستل اوس د هغه دپاره چې کوم دی په ایمرجنسي کې دغه کلاسپور او دغه سویپران چې کوم دی نو اوس د ډاکټرانو ډیوټي خو هم کوي یو ډاکټر خو د سره ډیوټي نه کوي نو دې خبرو کې یو مقصد ده چې دا زموږ ذاتي لانجه نه ده د دې قام دپاره هم همیشه اواز پورته کړی دی د دې قام دپاره هم رور پکې بیله د دې قام دپاره هم کاروبار پکې بیله او د کالو سر چې کوم دی زما بس په عدالتونو کې او نیم ورځ چې کوم دی زما په صحافت کې وي نو نیم زما په دغه مسلو کې وي په تاڼه کې وي نه افسر هم خوښوي وي ته موږ پسې خبرې کې یو ادارم زما خپل ځاني مې ښه خوښوي هر څه به کوي خو د قام په سر باندې یوې ادارې سره هم سودابازي نه کوم دا بلیک میلنګ لفظ چې کوم دی که نه دا نه زه پیژنم نه ما سره په دې کې چا نه رابطه کړې ده نه په دې لحاظ سره څوک رابطه کولی شي د هغې وجه دا ده چې هغوی وایي چېرې علب خان شیرپو یې په چا خو هم نه راتړي او حقیقت دا دی چې د چا هم په دې کې خاطر نه کوم او کار کومه د الله د رضا دپاره او الله مې د دغه شانتې سختو سوختو نه چې کوم دی نه هغه وباسي نن چې زما د کم MS سره لانجه راغلې ده دا انتخابي ډېر لوی غونډهګر دی په ده باندې د وزیر صحت د هغه چهیته ده د وزیر صحت پې داسې لاس پروت دی او مختلف طریقو باندې د هغه دمکې دړاکې هغه خو هم راځي خو د 400 د خلکو دپاره ورته ځان کلک کړی دی او تر هغې به زمونږ دا جنګ روان وي تر څو چې دی معطل شوي نه وي تر څو چې د په ضد باندې کاروي نه وي شوې تر څو چې د سره اغتصاب نه وي شوې او تر څو چې دې ضلع بدر شوي نه وي انشاءالله په دې موضوع به بیا راځو خبرې اترې به کوو خو چې تاریخ د ګل ورځ چې کومه ده یاد ساتئ د 400 په چوک کې سم د سحر نه ماښامه پورې او بیا په بله ورځ تر هغې به دغه درنه روانې تر څو چې دا MS سره دا کاروایي شوي نه وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ